نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په جنت کې ملګرتیا دپاره د مونځ مدد. حضرت ربیع رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما به د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې شپه تېروله او د تهجدو په وخت کې به مې د اوداسه اوبه او نور ضروریات مثلا مسواک، جاینماز وغیره ایښودل. یو وارې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زما د خدمت نه خوشحاله شو. ویې فرمایل وغواړه څه غواړې؟ ما عرض وکړو ای د الله رسوله په جنت کې ستاسو ملګرتیا. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل نور څه؟ ما وویل بس دا څیز مې عرض دی او غواړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل ډېره ښه ده، زما مدد کوه د سجدو په ډیروالي سره. فایده کې لیکي په دې کې خبرداری دی د دې خبرې چې صرف په دعا سره بې فکره کېناستل نه دي پکار، بلکې د ثواب طلب او د عمل هم ضرورت دی. او په عملونو کې د ټولو نه ضروري مونځ دی چې څومره د دې ډیروالی وشي هغومره به سجدې زیاتې وشي. کوم خلک چې په دې اسره ناست وي چې پلانې پیر پلانې بزرګ راته دعا وکړي، سخته غلطي ده. الله جل شانه د دنیا اسبابو سره چلولې ده. اگر چې بې اسبابو په هر یو څیز قدرت لري او د قدرت ښکاره کولو دپاره کله داسې هم کوي، خو عام عادت یې دا دی چې د دنیا کاروبار یې حیرانتیا ده چې موږ خلک د دنیا په کارونو کې خو تقدیر او صرف د دعا په اصرار کله هم نه کینو. 50 قسمه کوششونه کوو خو د دین په کارونو کې تقدیر او دعا په منځ کې راشي. په دې کې شک نشته چې د الله والو دعا ډیره ضروري ده. او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم دا ارشاد فرمایلی دی چې د سجدو په ډیروالي سره زما د دعا مدد کوئ.